د عمران خان په وخت کې د خام تیل بیلر چې دی دا په سرټ کې او نن سبا چې دی د خام تیل بیلر په سرټ کې دی چې حکومت هر وخت وایي چې په عالمي مارکیټ کې تیل ګران شوي دي د دې د وجې نه چې دی موږ د تیل په ریټونو کې چې دی اضافه راوستله د پیټرول او د ډیزلو په ریټ کې چې دی دا اضافه راوستله هغه اضافه راوستله چې دا د ملک په تاریخ کې دومره اضافه چې دی دا چرته راغلی نه ده نو د خام تیل بیلر چې دی دا د عمران خان په وخت کې په سرټ کې ځکه زیاتره داسې جاهلان دي چې هغو تر اوسه پورې دا سرچ نه دی کړی ځکه چې هغوی یو زوړ د اخبار ټوټه راغلی او هغه شیر کوي چې په هغې کې لیکلي چې خام تیل چې دی دا بالکل پرې میلاویږي او $37 چې دی دا ورسره میلاویږي نو دومره دي جاهله دي چې سرچ د دې لپاره نه کوي او دس چېرته یو شی تا لیدلی دی چې هغه تاله بیخي پرې درکوي او د هغې سره تاله روپۍ چې دي دا هم درکړي نو داسې به یو شی چې دی دا به تاسو هم نه لیدلی خو دا چې دی دا جاهله دي سرچ چې دی دا نه کوي چې کله سرچ وکړي نن سبا د ټکنالوژۍ دور دی او موبایل د هر یو کس سره نو غریب عوام له پکار دی ځینې خو چې دی ذهني غلامان دي ذهني غلامان هغه دي چې هغه د یو پارټۍ سره جوړ شوي دي او زموږ د حکمرانانو کوشش هم دا دی چې موږ یې په پارټیانو کې تقسیم کړي او موږ د خپل حق تپوس چې دی دا نه کوو داسې نه چې موږ به د عمران خان سپورټر یو موږ به د خپل حق دپاره نه راوځو دغه حکومتي یا د پی ډي ایم موږ سپورټر یو په پی ډي ایم کې راټول پارټیان راځي ځکه چې اوس دوه پارټیانې جوړې شوي دي یو پی ډي ایم دی یو پی ټي آی ده موږ په پی ډي ایم کې نو موږ چې دی موږ به د خپل حق تپوس نه کوو د خپل حق تپوس چې دی دا هر یو کس له چې دی دا پکار دی خو موږ به راشو د عمران خان وخلا چې د عمران خان په وخت کې د خام تیل بیلر په سرټ کو نو په 2022 2019 کې چې دی تیل ګران شو په 19 کې هم ګران شو او په 22 کې چې دی هم ګران شو کله چې د هغه حکومت ختمېدو نو په هغه وخت کې چې دی هغه تیل ګران شو او کله چې هغه تیل 150 روپو لیټر ته ور وخېجولو نو هر سړي چې تیل ګران کړل او مهنګایي چې دا په ملک کې راله او د هغې د وجې نه د هغه حکومت چې دی ختم شو چې په هغې کې مولانا بدی کې هم شریک وو او هغه مارچ شروع کړو او دغه حکومت ختم کو و تیل چې دی دا د ګران ورکوي او کله چې دغه حکومت ختم شو نو په سباله و بله ورځ چې دی هغه وویل چې دی ملک چې دی ملک تباهي سرته بوله او تیل چې دی عوامو له سبسډي ورکړي ده نه سبسډي چې ده هغه ته ختم کړه او دا هغې نه وروسته چې دی تاسو په دې ملک کې څه سبسډي عوامو ته ونه لیدله خو هره ورځ چې دی شی ګرانېږي یو شی به تاسو ونه ښایئ چې په دې ملک کې ترقي شوي او عوامو ته څه سهولت میلاو شي هر یو کس وایي ملک چې دی هغه په ترقۍ کې دی خو دومره شی به ونه ښایي چې یو سهولت چې دی هغه عوامو له ورکړی د عمران خان په حکومت کې چې دی صحت کارت چلېدلو دغه شانتې پناهګاه چې دي هغې جوړې کړې وې د مزدورانو دپاره هغه د غریب عوام دپاره چې دی ډېر څیزونه کړي دي لنګرخانې چې دي دا چلېدلې دي څه قسمه قسم ډېر څیزونه چې دي هغه نور هم چلیدل خو د هغه په وخت کې د خام تیل بیلر په سرټ کو په $120 چې په هغې له پاسه سرچ وکئ لږ سرچ وکړئ د ځان نه جاهلان چې دي دا مه جوړوئ سرچ وکړئ نن سبا ستاسو سره دغه ټکنالوژي شته په هغې کې سرچ وکړئ چې په $120 باندې د خام تیل بیلر و او هغه تاسو له په 150 روپۍ درکولو نن سبا چې دی 120 روپۍ ته لا ختلی هم نه دی $120 ته چې دی لا ختلی هم نه دی او بیا هم تاسو ته د پیټرولو لیټر چې دی هغه په 458 روپۍ دی که داسې تاسو ته هغه میلاویږي نو دومره چې دی په هغې کې اضافه راغلی دغه شان ډیزل چې دي په 520 روپۍ باندې چې دی هغه تاسو ته میلاویږي او د هغه په وخت کې چې دی تاسو له سبسډي چې دی دا درکړی شوي وه د هغه حکومت چې دی غریب عوام دپاره ښه و دوی چې رالل نو دوی چې دی خالي عوامو له چې دی هغو له سهولت ورکوي خو حکمرانانو له چې دی دله نه ورکوي او حکومت یې ختم کو او وی چې دی ملک چې دی هغه دیوالیا کولو لکه ملک چې دی هغه ختمولو د هغې وخت چې دی موږ شو 4-5 کاله د دې حکومت وشو خو څوک په یو شی دې ثبوت نه کوي چې غریب عوام له دې ورکړی خپل رایې چې دی دا سره لازم شریک کوي